د تحصیل مندن د ټولو سیاسي جماعتونو منتخبو ناظمینو او وکیلانو په مندن تحصیل کې د سیول جج د عدالت لګولو لپاره دویمه اهمه جرګه په تحصیل کونسل خال مندن کې وشوه. په جرګه کې سیاسي مشرانو منتخبو ناظمینو او وکیلانو د سیول جج د عدالت لپاره خپل تجاویز پیش کړل او ټولو په دې خبره اتفاق وکړو چې په هر صورت وی د تحصیل مندن د 2 لکه آبادی لپاره د په تحصیل مندن کې د سیول جج عدالت ولګول شي. هغوی وی چې د دې مطالبې لپاره به هر قسم سیاسي، سماجی او قانوني لارې خپلوو او که ضرورت پیښ شو نو لوی احتجاجي مظاهره به هم کوو. د جرګې وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د وکیلانو نماینده محمد علي اډوکیټ وی چې په تحصیل مندن کې د سیول جج په عدالت لګولو زموږ د ټولو اتفاق دی. هغوی وی چې په دې سلسله کې ناظم نصیب خان د تحصیل کونسل مندن نه قرارداد هم پاس کړي. محمد علي اډوکیټ وی چې په نننۍ جرګه کې دا قرارداد هم پاس شو چې موږ په هیڅ صورت دې خبرې ته تیار نه یو چې د سیشن جج لیول کیسونو لپاره د جوډیشل کمپلیکس توتالی ته لاړ شو. هغوی وی چې ټولې جرګې دا مطالبه وکړه چې زموږ په سیشن جج لیول کم کیسونه دي دا د توتالی په ځای ډګر کې پاتې شي او یا د دې کیسونو لپاره په تحصیل مندن کې د کیم کورټ تابع وکړي شي. یا د دې وی چې د تحصیل مندن سیاسي مشرانو، منتخبو ناظمینو او وکیلانو د تحصیل مندن لپاره د 1300 ورځې د سیول جج عدالت لګولو کوشش شروع کړي چې نن پکې دویمه اهمه جرګه وشوه. وکیل صاحب دا راته ووایه د سیول جج د مطالبې دپاره ستاسو دویمه جرګه نن په ټیمي حال کې وشوله، نو څه پیشرفت پکې وشو او تیل بیا څه شي او اوس څه وشو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره شکریه ستاسو عمران منیري صاحب. د مندن لوی جرګې چې هغه په سیاسي جماعتونو باندې مذهبي مشران چې څومره دي او د دې ځای د مندن د چملې د مازو څومره مشران دي، بله ورځ د هغې یو جرګه شوې وه او په هغې کې دا اتفاق شوی و چې د مندن د علاقې دپاره د سیول جج د آفس او د سیول جج د عدالت د مطالبه دوی کړې وه چې دلته دې وشي. په هغې جرګه کې دا فیصله شوې وه چې آینده جرګه به کېږي او د دې جرګو یو تسلسل به وي او مرحلهوار چې دی په هغې کې به د دې کوششونه چې دي دا به مخکې بوتلی کېږي. نو نننۍ جرګه هم د دغې جرګې د سلسلې یو کړی وه او دی بیا یو وارې په دې باندې اتفاق وکړو چې موږ په هیڅ صورت باندې د مندن چې څومره سیاسي جماعتونه دي، څومره مشران دي د دې ځای، سماجي خلک دی، هغه لایر کمیونټي ده، د هغې ټولو دا مطالبه ده چې د مندن د علاقې دپاره د یو سیول جج چې دی تعیناتي دي دلته وشي او دا مطالبه هغوی د ډسټرکټ سیشن جج بونیر نه او د چیف جسټس پېښور های کورټ نه کوي چې دا د هغوی په دایره اختیار کې راځي. نن په دې باندې جرګه وشوه چې څومره قانوني ضرورتونه دي او څومره په دې کې کوششونه دي، نو د هغې لپاره دوی خپل یو ترتیب جوړ کړو چې موږ به د دې لپاره دا لایحه عملي. نو د هغې سلسله کې د دوی دا فیصله ده چې د مندن خلک، د مندن لویه جرګه، د مندن سیاسي خلک، سماجي خلک، مذهبي خلک، هغوی دا مطالبه ده چې د مندن د خاورې لپاره دی د مندن په ایریا کې د سیول جج تعیناتي وشي. دلته خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي او داسې د دوی د دغې سره سره دویمه مطالبه چې دا بالکل د مندن نن فیصله وکړه چې موږ بالکل دې ته نه یو تیار. د دې حوالې سره به موږ یو لوی احتجاجي جلسه هم کوو چې په هغې کې به د مندن په زرګو خلک شرکت کوي چې په سیشن لیول باندې د مندن څومره کیسز دي، که هغه اپیلونه دي او که هغه کرمینل ټرایلز دي، دا بالکل دی دا فیصله ده چې دا به ای ډي جی توتالی ته نه لیږي. دا خلک بالکل توتالی ته د توتالی جوډیشل کمپلیکس ته د مندن خلک چې دی تلو ته نه دی تیار. نو د ډسټرکټ سیشن جج بونیر نه دا د دوی پر زور مطالبه ده چې د مندن څومره پینډینګ کیسز د سیشن لیول باندې دي دا به ای ډي جی توتالی ته نه لیږي او د دوی دپاره د دلته د کیم کوټ بیا بندوبست وکړی شي. په هیڅ صورت باندې د مندن خلک چې دی هغه ای ډي جی توتالی خپل کیسز ټرانسفر کولو ته نه دي تیار او داسې د دوی دغه مطالبه د
خپل یو ترتیب جوړ کړو چې څه خبرې هغه په میډیا باندې د راوستو په حوالې سره لږ د احتیاط نه به کار اخیستی کېږي. نو دې جرګې خپل یو ترتیب جوړ کړو او وخت په وخت به په سوشل میډیا باندې تاسو د هغې کوششونو نه خبرو چې یو نتیجې ته دې کوششونه ورسي انشاءالله تعالی. خو فی الحال د دې دا اتفاق دی چې موږ په دې حوالې سره هر قسمه قربانۍ ته کاغه د بونیر څومره زموږ سره د مشرانو د تعاون ضرورت وي، د ضلع بونیر د څومره دلته سیاسي جماعتونه دي که د هغوی د تعاون ضرورت وي زموږ سره، نو د بونیر دا د مندن نماینده جرګه چې ده دوی به په هر لیول باندې هر ځای ته د دې خپل مقصد حاصلولو لپاره تیار یو. دا د اتفاق دی چې زموږ خپل سیاسي اختلافات دنه خپل اختلافات پروغي اختلافات علاقي اختلافات هر څه د شاته وغورځول او دا سنگل پوینټ ایجنډا چې د مندن لپاره د سیول جج مطالبه او د سیشن لیول باندې زمونږ کیسز توتالی ته نه لیږل دې مطالبانو باندې دې مطالبات باندې اتفاق وکړو او په دې باندې دغه د جرګو سلسله به نورم به دستور جاري. ډېره مننه.